که تاسو لږ سوچ وکئ نو نن سبا د ځمکو ریټونه اسمان سره خبرې کوي. څوک ځان ته یو مرله ځای نشي اخیستی. دا زمونږ یو سرکاري مقبره ده، دلته هر یو راځي او قبر کني. که تاسو السلام علیکم قدرمندو، نننې پروګرام زمونږه د نورو پروګرامونو بالکل مختلف دی. هغه داسې چې تاسو به ما وینئ چې زما په بیک ګراوند کې به تاسو ته ښکاري چې زه یو داسې ځای کې ولاړ یم چې هغه زمونږه اخري ارامګاه ده. خو ډېره د افسوس خبره ده چې موږ د دې اخري ارامګاه خیال بالکل نه ساتو. د دغې اخري ارامګاه په بابت کې تاسو سره زه یو څو ضروري خبرې کول غواړم چې په هغې کې د ټولو نه غټه خبره چې د هغه د قبر ځای دی. که په هره مقبره کې تاسو وګورئ نو د هر د دو قبرونو په منځ کې به تاسو له ګز ګز او دوه ګزه فاصله ملاویږي. دا زمونږ د پښتنو یو ډېره غټه غلطي ده او موږ دغې غلطۍ له بالکل سوچ نه کوو. راځو او قبر کنو او دومره فاصله ده چې په هغې کې بل قبر هم نه راځي او ځای موږ سره فضول پاتې کیږي. که تاسو لږ سوچ وکئ نو نن سبا د ځمکو ریټونه اسمان سره خبرې کوي. څوک ځان ته یو مرله ځای نشي اخیستی. دا زمونږ یو سرکاري مقبره ده، دلته هر یو راځي او قبر کني. که تاسو زمونږ د KPK د پښتنو هره مقبرې له ورشئ نو اکثر د دو قبرونو په منځ کې دغه شان غټې غټې فاصلې پرېښودلې شوي دي. اوس تاسو مونږ سره اوسئ، تاسو له مونږ هغه ځایونه ښو چې کومو ځایونو کې د دو قبرونو په منځ کې زیاتې فاصلې پرېښودلې شوي دي. که تاسو دې ځای کې وګورئ نو دا اوس ښه کافي ځای پرېښودلی شوی دی، حالانکې د دومره ځای پرېښودو ضرورت نه و. دا ټول ځای مونږ سره اوس فضول لاړو. کم از کم که لغونتې کلاو وې نو د یو ماشوم قبر خو پکې راغلی وې. نو اوس دومره دی چې نه پکې د ماشوم قبر راځي او نه پکې د لویو. دا یو بل قبر دی. دې ځای کې تاسو وګورئ، دا دې ځای کې چې کوم سپیس پرېښودلی شوی دی، آیا دا تاسو له جایز ښکاري؟ که تاسو لغونتې نظر په دې ځای کې واچوئ نو دلته کې دومره سپیس پرېښودلی شوی دی چې دلته کم از کم د یو قبر ځای خراب کړی دی. که دا یو د دوه ورونو په منځ کې د ځمکې او د پټي خبره وه نو هغه ځای کې تاسو د انچ حساب کوئ. خو دا یو مقبره ده، اخري ارامګاه ده، مقدس ځای دی، نو دې ځای ته څوک هم توجه نه ورکوي. یوې بلې مسلې طرف ته به راشو. که تاسو دې ځای کې وګورئ نو دې ځای ما ډېر قبرونه داسې ولیدل چې د هغوی حالت ډېر زیات خراب دی. که تاسو د دوی پسماندګانو ته وګورئ نو د چکرو دپاره د پاکستان یو ګوټ هم نه معاف کوي. خو چې خبره قبرستان ته راشي نو زه به ډېر افسوس سره ووایم چې دغې قبرستان ته بیا په کلونو نه ګوري. زما هغې رونو بیګان له دا خاص دی چې د دغې خپلو قبرونو مرمت او خیال وساتئ، ځکه چې دې کې هغه خلک وده دی چې د کومو خلکو به په تاسو تود باد هم نه وسوت. زه امید لرم چې د دغې پروګرام نه به تاسو څه ناڅه فایده ضرور اخلئ. په آخره کې تاسو له زه یو وړوکې غوندې میسج بیا درکول غواړم. که تاسو د وطن په هره لیکه یئ چې هره مقبره وي چې تاسو کوم ځای کې قبر کوئ نو هغه ځای کې دا لږ سوچ کوئ چې ما سره کوم خوا کې قبر دی چې تاسو یې هغې قبر سره خوا کې وکړئ. قدرمندو، دا زمونږ نننی پروګرام او د اصلاح دپاره چې څومره تاسو نه کیږي نو دا ویډیو شیر کړئ چې زمونږ په وطن کې په کوم ځای کې زما مسلمان ورور دغه غلطي کوي چې د دې نه ځان بچ کړي. ملاویږو به په بل پروګرام کې. تر هغه وخت پورې د لوی الله په امان.